بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو مصنف رحمت الله علیه خپل کتاب شروع بسم الله والحمدلله سره وکړه او بیا د خپل کتاب شروع وکړه چې ما دا کتاب لیکل لري او هدایت النحو نوم لیکل لري په ترتیب د کافی می لیکل لري بابونه فصلونه په کې ذکر کړی دي مسائل می په کې لیکلي دي هغه لپاره مثالونه راوړي دي دلیلونه او علتونه دا په کې نه دي ذکر کړي ولې ځکه چې د مبتدی ذهن د مسائل د فهم نه هغه ګډوډ نشي بیا دی و چې ما د خپل کتاب په یو مقدمه پدری قسمونو باندې او ختمه پرې په اخره کې نشته د اسم چې کله اسم ختم کړی دی جو بیا پای کې ختمه ذکر کړی دی د اسم چې کوم اقسام دنه په شی په ذکر کړی او په اخره کې ختمه نشته بیا دی چې په مقدمه کې بس درې فصلونه بیانوم نو په یو فصل کې پرون د علم النحو تعریف موضوع او غرض وي پرې دویم نمبر فصل کې با د اوس موږ د کلمه او د کلمې درې قسمونه اسم فعل حرف او دغه تعریفات او د اسم فعل حرف علامات دا به بیانې نو لاول کې د کلمې تعریف کوي نو الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منعسره في ثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف لانها اما ان لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. د ټول لاول خو پدې کې په الکلماتو کې الف لام خبره ده چې دلته دا کوم الف لام ده نو الف لام ویلې ده کنه جواب مال په زور راکوي اول د الف لام څو قسمونه دي وا کم دي الف لام اسمی او الف لام حرفی الف لام اسمی څه ته وایي چې اسم فاعل او به مفعول په شروع کې راغلی او دویمه خبره پکې سره چې په معنا د الذی وي نو دا الف لام اسمی ده په الکلمه تو الف لام اسمی ده ولې دا خو دې عمره کا اسم خو هغه ته وایي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول راغلی الکلمه دا راغلی اسم فاعل له اسم مفعول له نو چې نه نو دا سره اسمی دی نو دا سره الف لام اسمی دی نو سره الف لام حرفی دی وځي الف لام حرفی دی نو موږ ویلو چې دا الف لام حرفی څو قسمونه دي आवाज نه راځي کنه دوه قسمونه دي کم دي الف لام حرفی زائد او الف لام حرفی غیر زائد الف لام حرفی زائد څه ته وایي چې داغي په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان ناراضي او دا اسم جامد په شروع کې راغلی خو شوي او الف لام حرفی غیر زائد څه ته وایي چې په لری کولو باندې په کلمه کې نقصان راځي دا الف لام حرفی غیر زائد څو قسمونه دي څلور کم دي جنسی استغراقی عادي خارجي او عادي ذهني نو دلته کې په الکلماتو کې دا الف لام کم الف لام د لولنې خبره زمونږ دی نو مدي کې دوه سیږي یو خدای چې دا الکلماتو کې الف لام جنسی دی الکلماتو کې الف لام سره جنسی الف لام جنسی څه کوي چې تعریف د جنس او د ماهیت کېږي تعریف د څه کېږي د جنس او د ماهیت کېږي الف لام استغراقی دلته کې نه سیږي ځکه چې د استغراق څه ته وایي چې خپل ټول افراد راګیره کنه او دلته کې تعریف د افرادونه کېږي تعریف د افرادو نیو قول دا شو چې په الکلماتو کې چې موږ د الف لام کوم قسمونه ویلي دي یا خو الف لام جنسی دی نو معنا به صحیح چې جنسي کلمه د دې تعریف کوي پوه شئ او دویم نمبر قول بګی دا دی چې په الکلماتو کې الف لام عهد خارجي دی الف لام عهد خارجي څه ته وایي چې مدخول د الف لام بعض افراد وي او بعض په خارج کې متعین وي بعض په خارج کې نو دلته به د الکلمه نه مراد هغه کلمه وي کم چې د نحویانو په ذهن کې یعنی کم چې نحویان په خپل علم النحو کې استعمالي نو هغه کلمه مراد ده کم چې په کلام عربي کې استعمالي هغه کلمه مراد ده یعنی کلمه د توحید نه مرادو چې د کلمه طیبه الکلمه لفظ وزیال معنى مفردا او مفردین او مفردون دا نه ده ته چې دویمه کلمه شهادت او دویمه کلمه څه ته وایي دا کلمه او الکلمه لفظ وزیات وایي تر څو ګویا لکه ماته کلمه طیبه وا تور ته الکلمه لفظ وزیا نو والے به کنه به والے هغه دا چې لونی دا خو د نه ونه دا خو اسلام کلمه ده
کلمه د توحید ده پوه شو باندې نو دین عام کلمه نه مراده بلکې هغه کلمه مراده کم چې په علم النحو کې دغه نحوی چې د شماري او به بیانې پوه شو باندې په الکلمه د الف لام شو په دې کې موږ څو خبرې وکړې دوا چې دا کوم الف لام ده یا و جنسی ده یا سره عادي خالي په دې پوه شوي دویم زو کلمه کلم ته کې چې نه دا د کلمون نه ماخوذ ده د سره ماخوذ ده کلمون او کلمون معنی دا زخمی کول د کلمون معنی سره زخمی کول او کلمې ته کلمه هم ځکه وایي کنه چې بعضی کلمې دي چې هغه سره زخمی کوي څه کوي زخمی کوي لکه عربیان وایي جراحات السنان لهل تیام جراحات السنان لهل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان ولا يلتام ما جرح اللسان جراحات السنان لهل تیام وې سنان ویلېږي کی توري تا جراحات ویلېږي کی زخم تا زخمونه وې زخمونه د توري د دې لپاره جوړېدل وی ولا يلتام نه جوړيږي ما جرح اللسان هغه چې زخمی کړي جبه هغه چې زخمی کړي سو جبه جراحات السنان لهل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان صحیح شولا او پر هر د توري خده چې ډک شي کله کله بد پر هر د جبې ده چې نه ډکیږي دا هیڅ کله او زمونږ استاد موږ ته په ویلو په فارسی کې کنه وې څنګه ټکې ویلې زما زه نو وته په فارسی پدای کې ویلو په فارسی کې جراحات نیزا بغردت بدارو جراحات نیزا بغردت بدارو ولې جرحې زبارا نست دارو مطلب دا دی کنه چې تکله یو کس لکه په تور باندې وې یا ته یو کس په لخت باندې وې یا ته په لاس باندې وې نو هغه بلک سات له بدل وکړي خبره وخت مشي وګو چې سوق دې سپکړل بده ردی دی ورته ویلې او کو خلک ویل کوي دې سره ګورځن ساته ځکه د خپل ډیره زیات سپکا ها نو عبادت پر هر د جبې دی چې نه ډکیږي دا هیڅ کله پر هر د تورې خده چې ډک شي کله کله پر هر د تورې خده چې ډک شي کله کله بد پر هر د جبې دی چې نه ډکیږي دا هیڅ کله جراحات السنان لهل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان دا ما تاسو وی چې کلمې ته کلمه ولي وای کلمې ته کلمه ولي وای د کلمه ماخوذ ده د کلمنا او کلمه معنی سره زخمی کول سره نو کلمې ته کلمه ده کو چې بعضی کلمات بعضی خبرې هغه د چې انسان لرسه کوي زخمی کوي لکه عربیانو شعر ده جراحات السنان لهل تیام د توري زخمونه د دې لپاره جوړېدل شته خو ولا يلتام ما جرح اللسان کم چې جبې زخمی کړي دي هغه نه جوړيږي او په پښتو کې شعر ده چې تر پر هر د توري خله چې ډک شي کله کله نه بد پر هر د جبې دي چې نه ډکیږي دا هیڅ کله په فارسی کې دغه مبارک شعر ده جراحات نیزا بغردت بدارو ولې جرحې زبارا نست دارو لکه پوښو به معنی وې د جبې پر هر چنن دی رئیس دارو نشته دارو دوايي ته ویلېږي او په فارسی کې ورته دارو وي او د جبې دغه د جدي د توري دا د دې لپاره دوايي شته په دې پوښو تاسو لکه کلمې ته کلمه ولي وای دا یا شو نو دوه خبرې باندې سبق موږ وکړې یو دا موږ وکړل چې په الکلمه تو الف لام کوم الف لام ده او جنسی یا سو عهد خارجي او دویم نمبر موږ خبر وکړه په کلمون کې چې دا دغه چې کنه کلمون دا دې ته کلمه ولي وای دا زخم کول بیا په الکلمه تو کې راتا دې تا ته ویلېږي تا د وحدت څور ته ویلېږي تا د وحدت ورته ویلېږي وحدت المدارس ولا نه وحدت ویلېږي په یو والی باندې دلالت کوي تا د وحدت څه مطلب دا چې په یو باندې دلالت کوي وس په دې باندې اعتراض ده چې په لاوله کې دی الف لام جنسی وګرځو په لاوله کې دی الف لام څو وګرځو او په اخره کې تا د وحدت وګرځولا او جنسی دي دوی چې داګه په ډیر افراد باقت او مایه دلالت کوي او تا چې نن داسې په یو څه باندې دلالت کوي
پوه شئ په یو وحدت باندې دلالت کوي نو بدی کې خو منافات دي نو ورته د وحدت درې قسمونه دي یو ته ویل کېږي وحدت شخصي دویم ته ویل کېږي وحدت نوعي او دریم ته ویل کېږي وحدت جنسي علاقه جنس نوع فصل یو پیژندلې دي کنه وحدت شخصي وحدت نوعي وحدت جنسي وحدت شخصي دې ته وایي چې هغه صرف په یو فرد باندې دلالت کوي وحدت نوعي دې ته وایي چې په یو نوع باندې دلالت کوي او وحدت جنسي دې ته وایي چې هغه په یو جنس باندې دلالت کوي په جنس کې افراد دي کنه لکه حیوان دا وایي جنس ته ځکه دې لاندې څاروي هم داخل دي او د دې لاندې پښوم داخل دي د دې لاندې بزم داخل دي او د دې لاندې انسان هم داخل دي او انسان وای دا نوع ده پوه شئ او زه چې نن دا سره شخص ته فصل پوه شئ نو د الف لام جنسي د وحدت شخصي سره منافات دي د الف لام جنسي د وحدت نوعي او د وحدت جنسي سره جمع کېدي شي یاد بشي دا خبره الکه د وحدت څو قسمونه دي درې کم دي شخصي نوعي او جنسي نو د الف لام جنسي چې د کم وحدت سره منافات دي نو هغه صرف وحدت شخصي دي سری وحدت شخصي او د وحدت نوعي او د وحدت جنسي سره منافات نشته نو دلته کې راته د وحدت دا وحدت شخصي خو موږ نه ویل کنه او موږ چې صرف د وحدت دا او وحدت کې قدرې قسمونه دي راته د وحدت جنسي لپاره دا تر سره پاره وحدت جنسي لپاره الګه پوه شو به معنی سب به وما دا تا په الکلمتو کې دا تا د وحدت لپاره دا بیا به اعتراض داره چې بلاوله کې د الف لام جنسي شامل کو الف لام جنسي ذکر کو او په اخره کې د تا د وحدت ذکر کړل د جنس او د وحدت په منځ کې خو منافات دي منافات مطلب انسان یو ځای نشي جمع کړي نو وې د وحدت درې قسمونه دي وحدت شخصي چې په یو شخص دلالت کوي وحدت نوعي چې په یو نوع باندې دلالت کوي او وحدت جنسي چې په یو جنس دلالت کوي نو د نوع لاندې افراد ډیر دي کنه لکه زوی مې انسان لاندې زید عمر بکر احمد خالد دا ټول به شامل دي کنه نو وحدت ده خو نوع یو ده او دا شانتي وحدت جنسي چې په یو جنس باندې دلالت کوي نو جنس دلاندې غوډه شي افراد راځي کنه لکه زید عمر راځي او عمر عمر راځي او بکر عمر راځي او سپیم راځي او کربوړ عمر راځي او خروم راځي او اسوم راځي او هر شی راځي دا ټول حیوان بدلاندې داخلي دي کنه وایي به معنی نو د وحدت نوعي افراد وي د جنسي هم افراد وي خو لکه نوعي وي جنس وي نو دلته کې دا الکلماتو کې دا تا چې دا وحدت جنسي ده وحدت جنسي ده نو دی وجنه دا وحدت جنسي خو د الف لام سره منافات شته نه جوړ راغلی ده پوه شو به معنی وز دا الکلماتو دته معرف ویل کېږي معرف او محدود دا کم څه چې تعریف کولېږي کنه ګوره منګه د هر څه تعریف کو کنه نو د کم څه چې تعریف کولېږي ایت معرف ویل کېږي سور دوی معرف ورته په ما باندې سر ګرځي نو پناست بول معرف او محدود ورته ویل کېږي سور ویل کېږي معرف ورته ویل کېږي او سور ویل کېږي محدود او د سب ذریعي سره چې تعریف کولېږي ایت معرف وي سور دوی معرف د څه څنګه ده اسم مفعول او معرف نو معرف چې چا تعریف کولې کېږي او معرف چې د څه په ذریعه سره تعریف کولې کېږي پوه شو به معنی نو الکلمه دا معرف ته او محدود ده محدود چې چا حد بیانول کېږي حد او تعریف یو شی ده او دا لفظ وضع لمعنى مفردا یا مفردین او یا مفردون دا ولا تعریف ته سره تعریف ته الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد والکلمه پدې کې په الکلمه کې موږ څو خبرې وکړې لکانو درې خبرې موږ وکړې څو خبرې موږ وکړې درې اولنې خبره د څه مبارک کړی دا د الف لام مبارک او دویمه خبره موږ د څه مبارک کړی دا وحدت لپاره او دریمه خبره موږ د څه کو وکړه نه الکلمه کې دویمه خبره منګه د کلمون مبارک وکړه چې دې ته کلمه ولي وای د دې مبارک وکړه او دا تا چې نو بیا منګه د وحدت او د خبرې وکړه بیا موږ وی چې الکلمه ته دې ته معرف وای سورته وای معرف او دې ټول لفظ نو زیاله معنی مفرد دې ته معرف وای سورته وای معرف سورته وای معرف ته سبا دې سره تعریف کولې کیږي پوه شو به معنی
نو یې الکلمتو کلمه لفظ دا داسې لفظ دی معنی کومه لفظ داسې لفظ دی چې وضع کړل شوی دی وضع چې وضع کړل شوی دی لمعنى مفردن او مفردین او مفردون به اسمه چې په د مفرد معنی لپاره وضع شوی دی کلمه داسې لفظ دی چې دا یو معنا لپاره وضع کړل شوی دی چې د یو معنا لپاره وضع کړل شوی د کلمې څه تعریف دی کلمه داسې لفظ دی چې وضع کړل شوی دی د یو معنا لپاره صحیح شولا ها وزو یو خبره ده بل سلورم نمبر خبره ده نن سبا سلورم خبره موږ تعریف وکړه پنځمه خبره موږ دا کوو چې الکلمه مبتدا ده الکلمه سره او لفظ وزیال معنا مفرد ده ولا سره خبر ده لفظ وزیال معنا مفرد ده ولا سره خبر ده نو د مبتدا او د خبر په منځ کې مطابقت پکاروي د مبتدا او خبر په منځ کې څه پکاروي او دلته ګور الکلمه دا مؤنث ده کنه او لفظ وزیال معنا مفردن او مفردین او مفردون دا ول ټوله جمله ده او دا چې دا مذکر ده نو مبتدا او خبر او په تذکیر او په تانیث کې یو شان پکاروي او دلته کې خدا نشته نو قاعده ده قاعده چې دا خبر په هغه ځای کې د مبتدا سره یو شان پکار دی خبر په هغه ځای کې د مبتدا سره یو شان پکار دی چې کله دا خبر مشتق وي کله دا خبر سوي او په دې خبر کې ضمیر وي چې راجع به مبتدا ته دا خبره بیانې چې مبتدا او خبر کله مطابقت پکار دی چې کله دا خبر مشتق وي کله دا خبر سوي مشتق وي او په هغه خبر کې ضمیر وي چې راجع وي چا طرف ته مبتدا طرف ته وزدل لګي دا لفظ وزیال معنا مفرد دا لفظ دا مشتق ده چې مشتق نه ده دا غو لفظ کو اسم جامد ده کنه نه چې مشتق نه نو دا ضمیر په کاړو سوچ لګي نو دلته مطابقت ضروری نه ده پوه شو مې معنی مطابقت ولې ضروری نه ده ځکه چې دا خبر اسم جامد ده خبر سره اسم جامد ده الګا تاسو پوه شو به معنی تاسو په دې خبره باندې پوه شئ بیا موږ رالو لفظ انت لفظ په لغت کې په معنا د غرضول باندې راځي لفظ په لغت کې په معنا د غرضول باندې راځي او لکه عربیان وای اکلت التمره ولفظت النوادا ما کجوره وخړله او بمبته مې تسکړله غزار کړله اکلت التمره ولفظت النوادا او په اصطلاح کې لفظون څه دی لګيږي ما يتلفظ به الانسان ما يتلفظ به الانسان خاص لفظ آیت ویلېږي کوم چې انسان تلفظ کوي یعنی کوم چې انسان د کوګې نه راوځي دغه د الفاظ وي دا او حروف په شکل کې د حروف په شکل کې چې انسان د خلینو سره راوځي نه د سوي الفاظ وي پوه شئ ها بل ټګره وزع معنا وضع ویلېږي پیدا کېدو ته جوړول ته وضع څه ویلېږي پیدا کول جوړه او په اصطلاح کې ویلېږي تعیین الشیء لشیء آخر تاسو په منطق ویل لري کنه نو پای کې تاسو ویلي دي کنه چې وځه څه ته ویلېږي چې لکه یو د سې چې هغه د بل سې د پاره کې خدای شوی کله چې هغه یو سې نو مواغستل شي دا یې مانستا بزین کې راشي پیږي کنه الته کوته دا دلالت وي دل لګي دغه وځه دا تعیین الشیء لشیء آخر متى اطلق المخصص او احس به فهم المخصص له یعنی یو سیز د بل اسانه خبره ده یو سیز د بل سیز د لپاره خاص کول چې کله د سوز نو ماغستل شي نو ستاب ځین کې داګه هغه مخصص له راشي لکه دا د قلم لدانوم کې خودل شوی دی مارکر لا چې کله تا مارکر وي نو ستاب ځین کې د یو شکل لاګي پوه شئ دا شانتي د کم سیز باندې چې سری کول کیږي نه د خلک چاکو وي چاکو نو چې کله ما چاکو وي نو ستاب ځین کې اداره لچیر یو بدستای او دا شان د وس باندې یو دغه به کېدل چې بندي کولاوي کې با دله چاره وي او کله ما خنجر وي نو ستاب ځین کې چاکو نه راځي چې بندي کې به خو ته چې د سینې به یو دوه طرفونه به دغه توسه ویلېږي نو هغه لفظ دی چې وځ کړل شوی دی لمعنى مفرد د یو معنا لپاره د سره لپاره دیو معنا ده لپاره خاجي وزع تعيين الشيء لشيء اخر دا په کتاب کې لیکل شوی دی تعيين الشيء لشيء اخر یو سیز د بل سیز لپاره متعین کول متى اطلق المخصص او احس به او احس به فهم المخصص له یعنی یو سیز د بل سیز د لپاره خاص کول چې کله د غینوم واغستل شي د چاره بار چې خاص شوی راغستا په ذهن کې راشي اسانه خبره ده ها پرې باندې پوه شئ او معنا مفرد یعنی د معنا لپاره وس ګوره په هر تعریف کې چې ده کنه
په هر تعریف کې جنس او فصول وي صحیح بګي جنس او فصول جنس دې ته ویل کېږي چې دا تعریف معرف او غیر معرف ټول ته شامل وي چې معرف او غیر معرف ټول ته شامل وي چې هر ټول عام ټکی وي په هر تعریف کې یو جنس او سبا کې فصول وي جنس یو داسې عام ټکی چې ټول ته شامل وي او د فصل په ذریعه سره یو څه زوزي بلوزي خاص کیږي فرهانه دی خو ګورم لکه په دې تعریف کې لفظون دا جنس ته دا سره جنس ته جنس یعنی ټول الفاظ ته شامل دي چې کله ما وی کنه چې کلمه لفظ ده نو ستا په ځین کې چې څومره الفاظ دي کله هغه معنی شته او کله شته خو ستا په ځین کې راغلل خو چې کله دا وزعه وی کنه وزعه نو دا فصل اول ده په دې سره تی دغه وتل الفاظ مهملت وتل یعنی داسې لفظونه چې هغه معنی نه نه د کلمه نه ویلېږي لکه ځای مالکه څنګه چلې سر روټي موټي را بند خوره نو دا روټي چې دا خو کلمه ده دا خو لفظ ده خدا موټي هم لفظ ده خو دې ته کلمه نه شوي نه لکه چې معنادار نه دیوال میوال ها سبق مبق یاد کړه لګاندې یاد کړه نو مبق چې کنه دا لکه لفظ موضوع نه ده مهمل ده نو ودی سره دا وته پوه شوي ها وزیا لمعنى چې کنه معنا په دې سره ته حروف مبانی وتل فصلی ثانی دي سدي وتلو حروف په دوه قسم دي یو د حروف مبانی او یو د حروف هجا او حروف معانی درې قسم دي حروف مبانی لکه زوی مې الف با تا ث جیم ح ضاد را با دا چې کنه دا کوم چې حروف هجا جدا جدا و چې دینه لفظ نه جوړ شوی نو دې ته لګي حروف مبانی دا معنا نه ور کوي دا معنا نه ور کوي خو چې وځه د دې حروف نه ټکي جوړ کوم سورابا او په دې سورابا کې چې یو په سواد یو په را یو په بارا وځ دا معنا ور کوي دې ته حروف معنی ویل کېږي او حروف هجا ورته ویل کېږي پوه شو باندې نو بلې سره دې حروف مبانی وتل دا مفرد چې مفرد په دا فصل ثالث ته سره په دې سره دې مرکب وته سدي وته مرکب ځکه چې مرکب په دوه یا دوه نه زیاتو په معنا باندې دلالت کوي مرکب د دوه یا دوه نه زیاتو په معنا باندې دلالت کوي پوه شو باندې نو په دې تعریف کې تعریف سره الکلمه لفظ وزع لمعنى مفردين الکلمه لفظ وزع لمعنى مفردين پوه شو باندې بیا موږ وایو چې په هر تعریف کې جنس او فصول وي جنس دې ته چې خپل ټول افراد ته شامل وي نو لفظون دا جنس ته خپل ټول افراد ته شامل دي وزع فصل اول له په دې سره ته الفاظ غیر موضوعه یعنی الفاظ مهملات وتل لمعنى دې سره د حروف مبانی وتل چې هغه حروف چې هغه د معنا لپاره نه وځي شوی او مفرد چې په دې سره ته مرکب وته ځکه چې هغه د دوه یا دوه نه ډیر معنی لپاره وځي شوی په دې پوه شوي وس د څه چلې چې په دې مفردن باندې په دې باندې زبر هم راځي دو زبر هم راځي دو زیر هم راځي دو پیش هم راځي پوه شو به دې باندې ها چې کله په دې لفظون باندې منګه دغه راوستو پیش راوستو نو بیا به ترکیب ته کومه ما ته وګوره الکلمه مبتدا ده لفظ موصوف لفظ وزع فعل ماضی مجهول وزع کې هو ضمیر د نائب فاعل له هو ضمیر پکې لام حرف جر ده او معنی مجرور ده جر مجرور صرف له متعلق شو په وزع پورې نو وزع فعل سره خپل فاعل نه متعلق نائب فاعل متعلق نه صفت اول د لفظون د پاره صفت اول شو د سره پاره او مفردون دا صفت ثانی شو د چا لپاره د لفظ د پاره اوس معنی څه شولا الکلمه کلمه د لفظ ده چې دا لفظ وذکرل شوی دی او معنی نه پر او د لفظ هم مفرد ده مفردون په معنا باندې پوه شوي مفردون چې شي یعنی په دې دال باندې پیش انده او په ترکیب کې د چا لپاره صفت وي د لفظون د لپاره به صفت ثانی وي په دې پوه شوي دویم نمبر ټکه چې دا مفردن شي نسب شي نسب څه شي نو د نسب په صورت کې با دا حال واقع کیږي د وضعیت زمیر نه د وضعیت زمیر نه بس واقع کیږي د څه ترکیب کومه الکلمه لفظ موصوف وضع فعل مجهول فديل الوزعه کې هو ضمیر مرفوع متصل ذو الحال هو ضمیر مرفوع متصل او دا مفردن ولا حال ذو الحال سره خپل حال نائب فاعل او لا حرف جر او معنی جر مجرور متعلق شو بده پوره خوش ولا دریم نمبر مجرور صورت کې د مجرور په صورت کې بده جمع الکلمه لفظ وزعل معنی مفردین صح مفردین بیا دې صورت کې بعد دا صفت جوړیږي د معنی لپاره د څه ترکیب کوم الکلمه مبتدا لفظ موصوف وزع فعل
یہ ضمیر پکې هو ضمیر پکې نائب فاعل لمانن جار لما لام حرف جر مانن موصوف معنا موصوف او مفردین ولا صفت موصوف سره د خپل صفت نه مجرور شو د لام جار او جار مجرور متعلق شو په وضع پورې خو شو په دې معنی نو په دې مفردن باندې څو قسمه اعراب راځي درې مرفوع بیا منصوب او بل مجرور چې مرفوع وي نو دا باندې لفظون د لپاره بسوي د لفظون د لپاره بسوي صفت ثانی او که چرته مفردن وي نو دا منصوب وي نو بیا به د وضعانه وضع د ضمیرنا حال صحیح شولا او که مجرور شي نو بیا به د مانن د لپاره به صفت شي یلکه تاسو پوه شئ په دې باندې وزه معنا چې نو ته چې معنا مفردین دی وي نو دا خو لکه مطابقت نشته موږ معنا چې د اسم مقصور دی او په اسم مقصور کې درې وړه حالتونه دا مبني وي دا دغه وي اعراب کې تقديري وي پوه شئ اعراب کې تقديري نور په معنا کوم ډېر شی باسته او بس داشته پوره دی نو نور سبق ګوره مونږه څه خبره وکړلې یو خو مونږه د کلمې تعریف کوو اسانه خبره سره د کلمې تعریف ده د کلمې څه تعریف ده لفظ وضع لمعنى مفردين صحیح شولا بیا مونږه لاول په الکلمتو کې خبره وکړه په الف لام کې چې کوم الف لام د تعین د الف لام دیم کلمې د کلمه ولي وای دریم د تا په باره کې خبره وکړه بیا مونږ چې په هر د چا چې تعریف کیه ته معرف وای د چا چې تعریف کیه ته معرف وای معرف ورته مو تعریف ورته مو معرف ورته مو تعریف ورته بیا موږ په هر تعریف کې جنس او فصول وي صحیح بګي نو لفظ چې دا جنس ته وضع فصل اول له لمعنى فصل ثانی له او مفردین فصل ثالث ته پوښوي دا غینه بعد موږ د لفظ تعریف وکړو د وضع تعریف وکړو معنا ما عنی به معنا دې ولګي چې د کوم څه چې اراده کولېږي د چا چې قصد کولېږي او په مفردن او مفردین او مفردون پرې کې موږ درې ترکیبونه وکړل یاله قیاد بشي واړوي شابه زر واړوي